امام ابو یوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله په درس کې ناست دي ورکوټ بشیر زوی مړ شو هغه د سبق شروع دی جواب ورپسې راغی جواب یې ولېږه سوال جاري وکړله چې زما بچي له غسل ورکړئ او د جنازې کټې راوړئ او دې ځای کې زه درس ته ناست یم دې ځای کې به زه ورباندې جنازه وکړم او بیا تاسو قبرستان د ویسې خښې کوئ زما د بچي جنازه به مو شي دفن به مو شي او د امام ابو حنیفه رحمه الله د نننۍ ورځې د احادیثو او د فقه سبب هم زما نه پاتې نه شي داسې قدر ورسره زنګدن یې شروع زنګدن او یو ملا وله راغی امام ابو یوسف رحمه الله په دې وخت کې د هغه عالم نه تپوس کوي چې جمرات شیطانان ایستل دا د سورلۍ د پاسه ایستل اولا او افضل دي او کنه پیدل اولا او افضل دي هغه جواب ورکړه سورلۍ د پاسه چې سړی سوري او دا شیطانان اوري نو دا طریقه افضل ده امام ابو یوسف رحمه الله ورته وایي اخطأته غلط شوي دې جواب ورکړه وایي چې پیدل سړی رواني او شیطانان اوري نو دا اولا او افضل ده امام ابو یوسف رحمه الله وایي اخطأته غلط شوي هغه عالم ته پوښتنه کوي دا غلطه ده دا غلطه ده نو صحیح طریقه کومه ده وایي د کوم شیطان د ایستو نه وروستو د بل شیطان ایستل وي د هغه پیدل ایستل اولا او افضل دي او د کوم شیطان د ایستو نه وروستو د بل شیطان ایستل نه وي د هغه د سورلۍ د پاسه ایستل اولا او افضل دي هغه عالم وایي ما ته دا جواب راکړه او زه د کور نه روان شوم وایي امام ابو یوسف رحمه الله د کور د دروازې نه بلا خپې نه بهر کړې چې د ژړا آواز راغی او پته ولګېده چې امام ابو یوسف رحمه الله وفات شو نو د بخوانو بزرګانو سره د خپل وخت دومره قدر دی چې هغه د زنګدن په وخت کې دی لګیا دي علمي مسله شي دي تپوس کوي او د هغه تصحیح کوي